د مؤمنانو یو ډله و چې دا خبره خنه ګڼله چې دا ګوره اوس موږ دا خو داسې شو لکه لوټ مار نو دا به موږ اوس ځو نه قافله به راروانو راځو به راولو به نو دا خو داسې ښکاري موږ ته داسې زړه کې یو هغه درنوالی د طبیعت هغه په هغې باندې ښکاره کېده هغې دپاره خو خبره نه وه نظر ولې رالیږل نو نظر چې رالیږل نو ورپسې وایي وما جعله الله الا بشرا او نه دی ګرځولی الله دا مگر زیری ولتطمئن به قلوبکم دې لپاره چې مطمئن شي زړونه ستاسو په دې باندې وما النصر الا من عند الله نه د امداد مگر د الله د طرف نه اوس دې ځینه واقع د بدر پیش کوي ترغیب ورکوي جهاد ته سره د دې چې علتونه بیانې دا جنگ ولې پکار دی جنگ ولې وکړي دا جهاد ولې وکړي دا نه چې بل سړی به لګیایي چې دا مسلمانان تخریب کار دي دا شر پسند دي نه دا خبره نه ده دا علتونه په دې کې دي د دې وجې نه جهاد پکار دی کافر خو لګیا دي رستو برازي سورة توبه کی رازی لا يرقبو فیکم الا ولا ذمه اغیستا سو بارکی د هیڅ شی لحاظ نه کوي نه د خپل ولی لحاظ کوي نه د ذمہواری کوي د لوز او د وعده خیال نه ساتي نو اغي تاسو سره داس چل کوي کم ځکه چې په تاسو باندې وسبر کیږي نو اله تاسو باندې نه کوي او تاسو به دغه غلی ناسي تاسو به دغه په قلار ناسي هغه به برنا تاسو باندې گزارونه کوي او تاسو به دغه ګوري نو دغه علتونه په دې کې بیانې دا چې تاسو کې نرتوب پکار دی تاسو کې بہادری غیرت او عزت پکار دے داغی تذکرہ بم راضی دلته کې دا اولنې جنگ او جنگ بدر اسلام کې اولنې جنگ شوه ده الله رب العزت داغی خبره کوي چې مسلمانان خو به سرو سامانه په عالم کې وو سو سره نو ابتدائی دورو دویمه هجری دا رمضان دے ولسم رمضانو او الله رب العزت د طرفنا دیتا اطلاع ورکړې شو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې هغه مسلمان شوی نو لا هغه یو قافلې سره او را روان دي سفری تجارتی قافله ده نو تجارتی قافلو کې صحیح پاره کې خو اسونه وي او اوخان وي کله به کې بعضی خلک جو پیدلومي دغه قافلې به وي پوخا سګاډي واړو خو نو جازونه نو نو دغه تجارت په دغه طریقې باندې کېدو نو اغي سامان راغسته دی او په دې بدر په دې لار باندې مور تیریږي نو بدر ځان له مدینه نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله کې ده د اغزینا دی په دې نیت او اراده باندې راووتل چې موږ بلاړ شو هغه قافله وټوله راولو دلته کې مدینه ته به راولو یو خبر راځي دلته کې وان فريقا من المؤمنين لكارهون د مؤمنانو یو ډله و چې دا خبره خنه غنله چې دا کور اوس موږ دا خو داسې شو لکه لوټ مار نو دا به موږ وځو نه قافله به راروانو راځو به راولو به نو دا خو داسې ښکاري موږ ته داسې زړه کې یو هغه درنوالی د طبیعت هغه په هغې باندې ښکاره کېده اگر چې په ظاهر کې څه خبره خو نه کوله نو
د دې ځای زمونږ مسلمانان هغه هم دا چې ګوري هلکه دا خو هلته کې لوټ مارو دا ګوره لوټ کول نه تلي هغه قافله چې را روانه ده هغې لوټ کوله نو دا دوی ښه کار کوو د مسلمانانو نو که دې باندې لوکوټې سړی وسیع نظر وساتي مسلمانانو سره دی په مکه کې څه کړي مجبوره کړي و دې ته چې دی ملک پریدي وطن دی پریدي کور دی پریدي کلی دی پریدي جایداد دی پریدي هر څه پریدي او دی ځي دې ته دومره مجبوره شو لاړل مدینه کې هلته کې مسلمان کم چې انصارو هغې ورسره بایچارګي وکړه رورولي ورسره وکړه خلکو له ځای ورکو بیا تر دې پورې خبره کوله چې زمونږ نیم مال زما چې څومره دی هغه دده لیکن مسلمانانو مهاجرینو داسې نه ده کړي شوي نه ده لیکن دې طرف نه انصارو خپل قرباني پیش کړله خپل څه چې دي هغه پیش کړلی اوس دې چې راغلي نو دې خو داسې راغلي چې د دې سره بیبیانې هم نشتي چې بیبیانې نشتي نو اوس دې له خو ودونه هم کول غواړي نو ودونه خو بیا دلته کې څه کړلي لیکن په ابتدا کې خو خبره ګرانه کور نشتی او پیسې نشتی جیداد نشتی بیسر و سامانی عالم ده پدې کې خو چې سر په سوري شي خده نو پدې کې بوس واده څنګه خو نه کیږي الدکې انصار وې چې زمونږ نیم جیداد نیم کور هغه ده زمانه دې ملګری تر دې پورې چې د بعضی انصارو پکې دوه ښځې وې زبا د ده کومه خوښۍ هغې له به زه طلاق ورکم عدت چې تیر شي د دې ورسره نکاح وکړي شوي نه ده دا خبره شوي نه ده لیکن دومره غټ زړه کول دا په دې وخت کې سړی وګوري نو ډېره ګرانه ښکاري صحابو دومره وکړه انصارو دومره وکړه چې دغه وینا وکړه دلته کې یو سړي چې دغسې عالم کې راغلی سړی ته په خیر ووایي څنګه الله خیر دی بیا هغه قدر کوي هغه چې راغلی ما ته په خیر ویلي ولې داسې سړي ته په خیر ویل هغه هم د هغه د حوصلې دپاره د هغه د عزت دپاره او د هغه له یو ډاډ ورکولو دپاره دغه هم پوره وي وایي ګوره ما ته خوشحاله شوی و زه چې راغلی ما ته په خیر ووایې زه دشمن ته خو په خیر نه وایي دا دومره خبرې چې وشوې نو د دې جیداد دی مال دی هغه په مکه کې پاتې شوی دی هلته کې هغو پې مزې کوي نو اوس دلته کې دغه روغه نوړۍ راغله دلته کې نږدې 100 کیلومتر فاصله کې ده که وګورې نو مکه خو لرې ده نو د مدینې او د مکې په منځ کې په هغه وخت کې مخکې دور کې تقریبا 600 کیلومتره لار وه اوس د بعضې لار سیده کېدو د وجې نه هغه لوګړې کمه شي ده لیکن پوره لار د مکې نه خو بیا لرې ده بدر ته لرې دی نو دی دا وی چې دا راځي آسان شی دی اسانه نوړی ده روغه نوړی ده هغه ځین را روانه ده هغه موږ راګیر کو دلته مدینې ته به راولو هغه څه چې شوي دي هغه د هغې هغه بدله به موږ واخلو جیداد د هغې مال د هغې هر څه د هغې هغې ته پاتې اوس بیا څوک ځي دې ځای نه مکې ته واپس څوک ځي خو نه پرېږدي اوس خو زموږ خبره وروستو چې کله بیا په هغې تقریبا 6 کال کې صلح حدیبیه چې شوې ده نو په هغې کې هم دا خبره کېده که زموږ نه یو سړی مکې ته درشي مسلمان شي تاسو به واپس کوئ او که ستاسو نه یو سړی مرتد شي واپس شي موږ به نه واپس کوو دا ځان ګران شرط و لیکن دا ټولې خبرې دا خپل دشمنۍ کې هغې کلک ولاړلي نو د دغې حدیبیې نه لوکړې مخکې د دې سره جنگ چې شوی دی نو یو دا بدر والا شوی دی
بل احد والا شوه دی احد چې دی راتلی دی په د جنگ په دغه باندې نو راغلی چې موږ به جنگ کوو دا کافر چې راغلیو نو د جنگ لپاره نو راغلی دی وی چې موږ به یو خاص یو تن وړو کې وتیم نه پریدو ټول به علالو ختمه و بالکل جنگ لپاره نو راغلی چې موږ به جنگ کوو جنگ کو مړی کیږي مړی نه کوو هر څه ختمه و بالکل اواره مدینه ختمه و هغه څومره نږدې راغلیو احد کې مدینه او احد چې ده ناغه چې زیات نه زیات واخلې جو 2 کیلومتره وي مخامخ کاری مدینه په مسجد نبوي کې سره ودرېږي نو د مسجد نبوي نه په 2 کیلومترو فاصله کې تقریبا ده نو دومره نږدې اگر راغلی نو دا د دې لپاره راغلی بیا چې کله په غزوه خندق کې راغلی نو بیا هم دغه مسله وه په هغه کې انسان سره خلک نور میلاو کړو چې دا قلاري کې نه ختمول غواړي بالکل ختمه وي نه کوم د ختمول لپاره راغلی نو هغه دې تا ختمي او ته به دسکه داغي پیسې دی او داغه مال له داغه سو دی تجارت ته د دې خیر ته ته پرې د شي دا بازي ذهنونو کې بازي خبرې چې سړی باندې نه راغلی سړی باندې راشي نو بیا خو دغه نه د نور سره تیاریږي صحابه ورسره دا خو نو کړي صحابه په قلاره باندې سبو هغه به تر روان کو را بولو ته خلاص وشي نو دی په دې باندې وتلیو نو بعضی مؤمنانو په هغه وخت کې دا خبره طبيعي تور باندې خنه غاڼله او زمونږ د دې زمانه ناخبره خلق ناخبره مؤمنان نو هغه وتا ډاکه بوته وي یا بوته لوټمار وي یا بوته سبل سنوم ور کوي فساد بوته وي یا بوته دهشتګردي وي یا بوته بل څه شي نوم ور کوي بهرحال د هر سړي خپل جوړل چې څه کوي با لیکن چې کله سړی د حقیقت نه خبر شي نو دی وای چې دای چې څه کړلی نو بالکل ښه کړلی لیکن الله خو دې نه کوله چې دې هغه قافله را روانه کی او هغه دې لوټ شي او هغه د مدینه ته راولي او ورستو تاریخ پاتې شي چې مسلمانانو داسې مړانه کړوا چې خلکو سره چې اس وسره نو هغه سره بسو هغه سره باګنګړیو اشړنګار چې کوي لګیا دې خلک خرپې تیزي څوک به اسونه تیزي او جدي و په دغه اسونه بو او یا با وخانو هغه په تیزول اشړی نو دلته زمونږ د بعضی ځای کې خلک داس چل کوي یو ډبه راواخلی پاکي ګټي واچي هغه ته ابن کی او لرګي لاس ته ولا جوړ کی او شلنګي او دا په روان کړي خردي او بل سي دا روان کړي دا پیس غلي دا پی یاري تیزي به نو دا وسره بدغه سيزونه اصله وسره نو او کو وسره جو سب وسله غوند کی د جنگ په موړ کې خواغه بنو نو دلته کې وس خبره دوشوا دی خو تلیو الله او وستو دلته کې الله خبره کوي دغه د پاره مې نه وستلی چې تاسو بلوټ مار کوي د دې زمانه خلک چې وته نسبت وته کوي د لوټ مار نسبت کوي یا د فساد نسبت کوي سبل سره نسبت کوي ارڅ چی کوي الله وې ما تاسو په حکمت باندې راوستي کني کې دا ته ویل شي وي چې جنگ لزای نو جنگ کې دې سره سو یو سو تورې وي یو سو اسونو کله چې دی او سو خانو دی کله تل نو دا درې سوا دیارلس کسانو تقریبا لست کې نمونه لیکل شي کم چې حاضر شوی دي هغه لوګو کم دي د عذر په بنیاد باندې بازي پاتې شي نو بازي وای چې دا 313 دا نمونه او 306 چې نو دا حاضر شي دي شپږ کسان په دې کې د عذر د وجنه پاتې شي نو کله چې دا سي دی وېستو یو سره جنگ وکړي اغه زینه بل لخر راغه هغه هر یو سړي سره تورم ده هر یو سړي سره اسلحه هم ده
او د هر دا غي سره او خانوم دي دلته کې دي چې روان دي نو په سلور 15 تنه باندې یو اوخ ده او په دازینو په وار باندې دې جنا مل 2 میله بتلاړ شي بیا به کوشي نو بل په سور شي بیا چې بل دغه شي نو بل به سورلی کوي بل به سورزي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د بازي کسانو سره ده نو یو اوخ ده وار باندې دي سورلی کوي نو چې سورلی کوي نو د بل ګډه د مکیږي د بل با پیدل رواني نو کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم درا کوزیدو پیرشوا نو د پیدل صحابه بوتوي یا رسول الله نحنو نمشي عنك منګ بستاد طرفنا پیدل لاړ شو او ته سوریا ته سور لاړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دسینه دا زستاسو نه طاقت کې سکموم نیم او زستاسو نه د ثواب کې حاصل اولو کې مستغنیم نیم چې ثواب دې نه حاصلو ما د ثواب ضرورت نشتی په دې باندې چې زه ثواب ملاويږي پیدل چې قدمونه اخلي ثواب ملاويږي مشقت چې څومره کې ثواب ملاويږي نو دې چې کلال تکي ورسېدو نو التکی هغه ته پته لګېدل و چې حالات مونږ ته مخې ته خراب دي او لار بدل کړه بل طرف باندې لاړو او د اغزینا ابو جهل او دغه عتبه او شیبه او دغه بلامتر دی اغزینا اسلحه او هر سیرا غستی دی او دا را ورسېدو دا غسر اسلحه دي اغي تعداد کې زر کسان دي او دا 300 یو دیار لست لیکل شي یو 314 دي نو دا وې 314 او د زرو مقابله کله کیږي دلته کې د دې سره سدي نو ټوله یو سو توري دي او نو سری لوړی دي په لوړو باندې کار کوي او الته کې دا غوسره توري دي نو د توري او د لوړ کیږي سو او بیا د 300 او د زرو کیږي سو نکی دی ورغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا تذکرم کوي او پدې کې اوشو داسي چې او یا کسانی تی اوجل او یای قیدیان کړو او فتح غلبه اوشو اکم چې سنادی دی قریش کم چې د قریشو چې کم مشرانو ابو جهل عتبہ شیبہ نور چې کم دا غټي سټي وي هغه ټولي الته کې وګرځي دا غي تذکرہ الله رب العزت کوي کما اخرجک ربک لک څنګه چې راو وسې ته ستارب من بیتک استاد کورنا بالحق په حکمت باندې وان فريقا من المؤمنين لكارهون یقینا یودل د مؤمنانو دار او تلبد غنل پسله کې دا خبره او تخنخ کاری د بدخ کاری د وتا دته کراهت تبعی وای دسینا چې پیغمبر ویلی او خبره او د بیا ما خو نه د خوخه زغ نشي ویل خو طبيعت باندې سړی بوجي کله کله یو سړی زه تزي کله سړی جرګي لزي وای ته لاړ بشم خو زما زړه چې دا جرګه نه مونی وي زړه سه زړه ماته باندې رواني نو دا بعض کسان مؤمنان هغه په زړه ماته باندې زړه کې هغه قصه ده خبره ده یو جادلونک فی الحق بحث کا استاد سره په بار د جهاد کې بعد ما تبینا ورستو داغ نه چې دی تواسه حشوا کانما یساقون للموت گویا کې دی راخ کو د لکیږي مرتا وهم ينظرون او دی ګوري خبر وشوي تاسو به صرف جنگ کوي خبره خو دغه نه لاړه هغه قافله خلال په بل طرف باندې وتا هغه لار بدل کړل او دلته کې وس دی دانور رالو نو دې سره وس جنگ کول کېږي نو جنگ کې نو پسې شي کې نو وس دقه سي اچھا چ ویلی اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں هغه سره تور دا سره تور نشته به تور روان دي دا څنګه کی دا خوګین کی کان ما یساقون الى الموت وهم ينظرون دی ګوري دی راخ کو دل کیږي مرته راکاږي دلته چې ګډه اونسي بيزونه سي
ګډ بیزا یا دا ساروی ونسی او راکاږي صدا هلته کې هغه بل ګوري چې هلته کې حلالیږي د اختر په دې ورځ باندې دا قصې هغه چې زی هلته کې هغه اړي واچي نزي بیا خپې کلی کې کړي سړی راکاږي نزي شاتنه زوري نزي وਹੀ نزي او کله کله جو اترهيږي جو ایو بیا بل قصه جوړ شي دلته کې انسانان دي او دی مرګ لې بیا هلته کې علالوي وي کانما یساقون الموت ندی د خپل حالت داسې نه چې هلته کې هغه سره توري دي اصلهي دي هغه سره توري سه لیندې او غشي دي او دې سره سنشتي کانما یساقون الموت گویا کې دی راخ کو د لکیږي مرته هم ينظرون او دی ګوري وَيَزْعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ او کله چې وعده وکړه ستاسو سره الله د یو د دوه ډلو نه انها لکم چې دا یو پکې ستاسو وي دوه ډلې دي یو دغه د تجارتي قافله ده او یو هغه د ابو جهل غډله ده چې هغه جنگ لرا روان دي نو الله ویلي یو ډله به ستاسو وي نو دې سوي نو هر سره دا غواړي هغه چې زه دې پکې بالکل سلامت مخا ما ته هیڅ تکلیف پکې نه ای هغه ډله خلا نو تودون او تاسو غوښتو ان غیر ذات شوکت چې هغه به اصله خلق شوکا یا اصلها وغیرہ دغه سيزونه توره دا غشه ده لیندا دا بل سي دا شونه دي شوکا دلته شوک غنی تم وي نو مده د غنی په شاندي سيزونه وسره نشتی داغي سره زخمی کون کی سيزونه وسره نشتی ان غیر ذات شوکت چې هغه به اصله خلق تكون لكم هغه شي تاسو پړه لګي تاسو په برخه کې ويريد الله غواړي اراده کوي يحق الحق چې الله حق ثابت کی کار کی بکلماتی په خپل حکم باندې ويقطع دابر الكافرين او کټ کی ذیل د کافرانو ليحق الحق دې لپاره چې الله حق ثابت کی حق خکار کی ويبطل الباطل او باطل ختم کی باطل کی ولو کرے المجرمون اگر چې مجرمان دا بد غني مجرمان خپل ځان باطل اول خپل ځان ختم اول کله غواړي باطل پرس به بد غني خو الله غواړي دا سي چې دا سي بکیږي استستغیثون ربکم کله چې تاسو پریاد کو خپل رب ته فاستجاب لكم الله قبولتیا وکړه تاسو اني مؤمدکم بالف من الملائکه مردفین چې یقینا زو امداد کوونکې مستاسو په زرو د ملائکو نام مردفین یو بل پسرا روان یو بل پسرا کوزیدونکي یا مردفین کافرانو پسې ورتلونکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا پته ولګی دا الدغه مسلمانان هم په تشویش کې دي چې دا بس کیږي الله وی یو ډله پاکستاسو یې تاسو هغه وخته هما تاسو لاس تاسو په برخه کې دا اسلحه والا ډله درکړه دا بس تاسو یې تاسو په برخه کې نو او یا تنه تی وجلې شي او یا پکې قیدیان شي نو دا شو کنه انور باقی هغه تختید رستو خبر بیا راځي دي چې کم ځای کې مسلمانان چې په کم طرف باندې کله سره لاړ شي الته کې چې وګوري نو الته کې د شګو غرونه ولاړ دي نو شګه کې بیا سره تل نه شي او اغي چې په کم طرف باندې کېناستو ناغه اخوا سړو ناغه خاوري نظم کوا نو دلته دی بیا ظالم وسل کې سره منډه وهاله نشي الته کې الله رب العزت په دې باندې باران وکړو چې باران وکړو نشګه کلکا شوا او الته کې هغه چې کوم خاوري نه و هغه خټه شوا وس چې قدم اخلي جوړه غورځيږي دا چل وسروش یو دا قصال الله وکړو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دې دعا کوي اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد ابدا یا الله دا یو موټه خلق دي لګوډه خلق دي
کدنن دی شکست او خوړو نو دنیا کې بیا ستا عبادت سکونه کی دعای کولا د هغه صادر ته هم په خویدو کې شو لاسی اوچت کړلی الله تا یا الله زمونږه امدادو کی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه صادر برابر کو ابي یا رسول الله بسته وشو الله منګلا فتح را کوي هغه فتح وشو الله وی استستغیثون ربکم کله چې تاسو فریاد کوئ خپل رب ته فاستجاب لكم الله قبول تیا وګړه تاسو انی ممدکم چې یقینا تاسو امداد کوونکې بالف من الملائکه فزروا د ملائکه باندې زر ملائک بدرو لګم خدا ملائک د دې خبره دا سوچ د انسانانو په شکل کې د انسانانو په طاقت کې نو دومره کنه نو د ملائکو چې په خپل طاقت کې راشي نو جبرئیل علیہ السلام راولېګو لاړ شوی هغه کیله الټا کا ناغه چې جبرئیل علیہ السلام چې راغی چې وګه ته پاره کې وسړو ایا خو دسترګي درب په مقدار باندې نافرمانی نه د کړي هغه په دبانې مولټه په نورې مولټه کا د پزړګي په مخ کې چې تقوت هم نه راغله زما خلاف کیږي شرکونه کیږي او د دغه سیناسته کوټ کې دنه نو هغه چې الټا کول نو پسې شي باندې هغه د پاره زیات شي ته ضرورت نه وو جبرئیل اسلام راغو د خپل یو وزیر چې اعلان دی کو الټه چته کو واپس را اخلاص کوي ځا چکړه شو ارس ختم شو نو هغه د پاره خود خبره نه وا نظر ولې را لګل نظر چې را لګل نور پسې وي وما جعله الله الا بشرا او ندی ګرځو ولې الله دا مگر زیره ولې تطمئن به قلوبکم دې پاره چې مطمئن شې زړه تاسو په دې باندې ومن نصر الا من عند الله نه د امداد مگر د الله تر طرف نه ان الله عزیز حکیم یقینا الله دې غالب حکمت والا الله غالب دې حکمت والا دا څه چې شوی دي بعضی علماء په خیال دا دي چې ملائک اسی شاته د ډاډ د پاره ولاړ دي او بعضی وایي جنا ملائکو جنگ کړل بعضی بګي سواقعات پکې مخې ته دي راځي یو صحابي دی هغه وایي چې یو کافر پسې منډه کړه ازمانه تختیدو وې زما اون رساو تور ملا را خلاص کړي نوا چې سر ته جدا پروتو نو دغه نه دا پته لګي چې ملائکه دا بعضی گزارونه کړلی یو بل روایت کې سرازي چې آغا گزار چې آغا سور ده ناغه د انسان ده او کم گزار چې کم زخم چې تور شوه ده نو آغا سوزیدل له نو دا د ملائکه گزار ده کافر باندې چې کم گزار نشي دي هغه کافر بیا راوغستو اول ته کم چې کوه ده هغه ته ورزول د بدر چې کم کوه بدر چې کم کډاو هغه کډې ته ورزول